د لویر دیر منډې تحصیل 2 کلي، یو منډه ده او یو د میاکلې. په دې کلي کې په 2010 کې د جینکو 2 های سکولونه جوړ شوي دي. صحیح شو. کال یعنی دا 2010 کې او دا جوړ شوي دي، یعنی سنگی بنیاد نه دی خدای شوی، دا جوړی بلډینګ جوړه. او دا 2025 نومبر دی او د 2025 نومبر مطلب چې 2025 ختم شو. ٹھیک شو. دې سکولونو کې چې کوم دی استادان تر اوسه پورې نشته دی، په دې سکول اوسه پورې دا فنکشنل نه دی. او دا سوال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بل چانه د پاکستان تحریک انصاف MPA عبید الرحمن اوچت کا او هغه په توجه د لونیټو سویل چې دا سکول جوړ شو اوسه پورې ولې زما خوړه شین شو په ایجوکیشن ډپارټمنټ د پنورو زینو کې. د حیرانتیا خبره ده چې یو سکول جوړیږي او های سکول دا غي په کروڑونو روپو پاغي باندې خرچ شي او د کروڑونو روپو باوجود دا کیږي. د حیرانتیا خبره ده سره دا چې د دې سکولونو سره خوا کې کوي ماشومان دي 25 کیلومتر لري نور سکولونو ته ځي. یعنی د دې نه تاسو اندازه ولګوئ د هغې باوجود 2 سکولونه چې هغه مکمل دي په لویر دیر منډه کې او په میاکلي کې، او د هغې باوجود هغه سکولونه نه کولویږي او په هغې کروڑونو روپۍ خرچ شوي. صرف دغه سکول اوس فنکشنل کول پکار دي، د هغې باوجود دا سکول نه فنکشنل کېږي. زما په خیال دا د تعلیم د محکمې یوه لویه نااهلي ده. 25 کیلومتر ماشومان لري زی او دا غي د دې 2 سکولونو په بندوالي یا د نه فنکشنل کېدو یا نه د فعال کېدو په وجه باندې جینکۍ دا تقریبا 25 کیلومتر نورو علاقو ته دي. او دا زه نه وایم، دا هم د پاکستان تحریک انصاف MPA همایون خان خبر نه چې نو خار ته زی دومره فاصله. یس زه ایگزیکټلی دومره خبره